إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. دا اسماء حسنہ تذکرہ شروع تیر خطبہ کے المومن نہ بحث کرو. دا سورة الحشر کمایت کریمہ کے دا اسماء حسنہ ذکر دے نہ پائے کہ یو المہیمن ہم دے. مہیمن اصل کے دے مؤیمن حمزہ سرا مؤیمن. دے لفظ کے بنیادی طور د لغت لحاظ سرا دو مفہوم دی. یو حفاظت کول اور دویم پائے حفاظت و نگرانے کے تسلسل. اللہ رب العزت المہیمن ہوئی پدے وجہ وہی ہر چیز پخپل حفاظت کے اللہ تا محتاج دے. اور اللہ رب العزت تا ہر زندہ سر حفاظت کے خوراک کے اسکاک کے محتاج دے. قرآن مجید یوزیدہ فرمائی قل من یکلؤکم باللیل والنہار. ستاسو کلا ستاسو حفاظت ستاسو نگرانی ستاسو چوکیداری دا سوک کئی دشپے و دروزے. مقصد دارے چہ اللہ رب العزت سنگ آمن ورکون کے دے تو داریں کہ مخلوق پخپل حفاظت کے غط محتاج دے، نگرانے کے غط محتاج دے. اور کلچ یو ذات داسی بھی چاہا ہر وقت نگران بھی، ہر وقت کے رقیب بھی، ہر وقت کتن کی ناغتا پہ احتساب کولو کس مشکل نرازی. تو دے مہیمن لفظ تعلق بنیادی طور دی سزنو سر دے. عرب یو جملہ وی حی من الطیر. حی من الطیر دے تو وی چکلا یو مرغے پدے پوشی چپما یا زما پا بچو باندے سشے حملہ کئی درندہ یا بل سزناور ناغا خپل وزر خوری کی اور دخپل بچی دخپل زان دلاندی کی. دے دم کوکت ایشی نہ انسان پدے پوئی گی چھ مہیمن آغازات دے چھ داغا در رحمت دلان دے ٹول مخلوق حفاظت غست دے. سنگا چھ یو مور خپل بچی محفوظ سادی دا ہر مصیبت نا نگرانی کی گوری ورتا تو رارنگ اللہ رب العزت اغا دخپل مخلوق نگرانی کو ان کے ریخ. وقتاً فوقتاً دید پارا موسمون بدلی، خوراک کاک والا بدلی، وریز طوفان باران راولی، صحت ورگئی، نور بیشمیرا رحمون اللہ پہ انسانانو باندے گئی، کل مخلوق باندے گئی. پدے وجہ اللہ رب العزت المہیمن ہوئی. سورۃ یونس کے قرآن مجید دا اللہ رب العزت دا صفت پا جدا انداز کے ذکر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کئی اور پدے وجہ مخاطب کئی چو قرآن مجید چونکہ پاغ نازل شعر ہے تو دے وجہ نہ خطاب غصری. مراد تبیا عام انسانانی، عام مخلوقی، عام مسلمانانی. وما تکون فی شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. دار احتساب خبر بکیر نواسی. وما تکون فی شان اوتنے پہس حالت کے یعنی یو سڑے کہ پہ ہر حال کی دے کاغا نبی دے او کا غیر نبی دے. وما تکون فی شان وما تتلو منه من قرآن او تنلو لے
منہو ددینا من قرآن سا عبارت دا قرآن چکل تلولے ولا تعملون من عمل او تاسو حص عمل نکوے الا کننا علیکم شہودا مگر یمونگا تاسو را حاضر اللہ وی زہر زے حاضرم زما علم ہر زے موجود دے دا صفت دا رقابت تے اللہ ترقیب ہوئی گنا اور دا حفاظت پا بنیاد غطبیہ محیمن ہوئی استفیدون فیہ کلچ تاسو پائے کار کے ورن نوزے کارم لاکڑی نہیں خوچ کلس تاسو ارادہ راشی دا کار نیت مراشی او کار شروع کول شروع کے ابتدا دا کار شروع شی نا اللہ یمونگ تاسو سریو خبریو چی کار پکم ارادہ کے تا دے انجام بسی آخرت کی بدا دے سے نتیجہ سے رزلٹ ہوئی وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء اور نہ پٹی گی استاد ربنا برابر دے وے ذرے نہ پزمکا نہ پاسمان کے ولا اصغر من ذلك ولا اکبر اور نہ ذرے نہ ورکوٹ سیز نلوے الا فی کتاب مبین مگر ٹول اللہ پہ علم کی دی تر اللہ صفت واضح کو کہ اللہ رب العزت دخپل مخلوق نگرانی سنگ گئی انسان کا سڑو کے عمل کئی کا سغٹ کئی وڑا نیکی کئی یا لو یا نیکی گئی نا اللہ ہوئی منگتا معلوم رخ دا وجرہ چی قیامت پر رض کلا ہر انسان لخپل اعمال نام ورکلش انسان بس ہوئی ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها دا سنگ عجیب عمل نامہ دا سنگ عجیب صحیفہ دا لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا نہ پریگدی سو ورکوٹ کار او نہ سلوے کار نہ ورکوٹ جرم نہ لوے جرم نہ ورکوٹ خصلت او نہ غٹ خصلت الا احصا مگر ٹولے را گیر کلی دی یعنی دا اللہ علم خو بخبل زیرے خدا انسان دا پارا چی دبانی حجت قائم شی اللہ دا عمل ٹول لکل ہم دے داغی پا بنیاد بردو احتساب کی حساب چی کی محاسبہ کی پدغ بنیاد بکی بائے شاعران دے پورے خان دیم کنا بیدین شاعران چکلا قیامت روز چی کنا ناغوی عجیبہ دا عمل لاؤ پیش کئی چی پیش کئی نو مونگ بدا سوالو کو چی آیا زمونگ دا طرف نا پدیسو گواش دے دا زاڑو چی کم شاعران دی دا اکثر و بیشتر بیدی نہیں اللہ من شاء اللہ یعنی دا اللہ رب العزت لیکل ہوتا دا ملائکو پا ذریعہ اغیم چیلنج کرے دے چی پدے خو زمونگ دا طرف نسو گواہ نشتا نو سنگا زمونگ خلاف یو قرارداد یا یو دستاویز پیش کولی شیخ تدې جواب قرآن ډېر مخکې کړی دی هغه کرامون کاتبین دي دوه لیکونکي شته دی هغه نیکان دي او هغوی هغه څه لیکي کوم چې انسانان کوي د انسان ضرورت نه پېښېږي ځکه انسان به کله مړ شي کله به انسان ودی کله به غفلت کی کله به پوهېږي نه د دې وجې نه الله رب العزت د عملنامې لیکلو دپاره انسان تجویز نه دی کړی د ملایکو تجویز یې کړی دا څیزونه چې سړی ګوري نو حیران شي چې دې مسلمانانو د الله د دین په کم څیز باندې اعتراض نه دی کړی دا نوم مسلمانانی هر ځای اعتراض کوي الله رب العزت هغه ته د ګواه پیش کولو ضرورت نشته هغه چې کله د انسان احتساب شروع کی هغه ته خپل علم دی عمل نامی هم لیکلی دی او د ټول نه بڑھ کر پای باندې گواه د انسان خپل ځان دی کله چې انسان اقرار شروع کی انکار شروع کی نہ اللہ و جلود تا حکم کی د انسانانو سرمنو ته حکم کی چې تاسو وایې څه شي دنیا کې
دا ډېر عقل دی په دې شاعرانو کې چې چې مونږ اعتراض وکړو په قرآن. د الله په کتاب چې څوک اعتراض کوي مسلمان نه وي. د ښکلی اعتراض جوړ کړی دی. د انسان خپل نفس په ده باندې ګواهي کوي. چې کله شروع کړي نو دوی به څه وایي؟ وقالو لجلودهم لم شهدتم علینا. دی به خپلو سرمنو ته وایي تاسو په موږ ولې ګواهي کوئ؟ نو د هغې جواب به دا وي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. موږ لا قوت گویايي الله راکړی دی او الله موږ ته حکم کړی دی چې ګواهي وکړئ، ځکه موږ صحیح صورتحال وایو. دا موږ چې بار بار وایو چې اصل وقایت کې د قرآن مجید په صفت کې مهیمن ویل دی، مهیمن علیه. او دی ویلې په کوم تناظر کې دی؟ د دې نه مخکې د انبیا علیهم السلام تذکرې کړي دي. د سیدنا موسی د سیدنا عیسی علیهم السلام ذکر یې کړی دی. د تورات او د انجیل ذکر یې کړی دی. بنیادی احکامی کتاب هغه تورات دی. د آسمانی هدایاتو لپاره بنیادی کتاب د سیدنا موسی علیہ السلام کتاب د تورات. انجیل کی د تورات د بعض احکامو تفصیل دی، دا غي تفسیر دی. لیکن یهود او نصاراو په خپلو کتابونو کې د خپلو مقاصدو لپاره څه تحریفات کړو. د خپل مقصد جملې هغه پکې ور داخلي کړې وي او بعض هغه آیات هغه احکام چې د هغې تعلق بالخصوص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره و هغې ته لرې کړي وو، یې پای کې تحریف کړو. د هغې زمانې یو بل انجیل هغې ته د برنباس انجیل وایي، انجیل و برنباس. برنباس د سیدنا عیسی علیہ السلام صحیح پیروکار دی، پای کې بدعات نشته. دا موجوده چې کوم عیسائیت ته دا د سیدنا عیسی علیہ السلام خالص تعلیماتو باندې مبني نه دی، بلکې دې کې د هغې علماء تحریفات شامل دي چې دا چا جمع کړی دی. په دې وجه که برنباس انجیل وکتی شي د برنباس نو پای کې پته ولګېږي چې ډېر داسې احکام دي چې هغه قرآن مجید ته بالکل نږدې دي. برنباس کی انجیل چاپ شوی دی اردو کې، لاہور کې څه زمانه کې چاپ شوی و. خو دې موجوده ته دلیل کې په دې نشو پیش کولی چې دی هغه مني نه، ځکه هغه د دې د مطلب خلاف دی. ورنه بنیادی کتاب هغه دی د برنباس انجیل. د هغه د قرآن مجید په مضامینو کې ډېر کم فرق دی، اگرچې هغه هم د تحریف نه بالکل خالی نه دی، لیکن د هغې قرب قرآن مجید ته ډېر دی. اصل کتاب تورات ته، انجیل د هغې وضاحتونه کوي. خلکو پای کې تحریفات وکړل، د دې وجې نه ضرورت پیښ شوه دې خبرې چې الله خپل یو داسې کلام راولېږي چې هغه محفوظ وي او د هغې د حفاظت ذمه الله خپل واخلي. ټیک د انسانان به د الله د کتاب د حفاظت کوشش کوي، سینه کې به محفوظ کوي، د دې علمونه به ذهن کې محفوظ کوي، د دې علمونه به خپل عمل کې محفوظ کوي. دا د حفاظت ذریعہ دي، لیکن اصل د حفاظت ذمہ دار د قرآن مجید هغه الله رب العزت په خپله دی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ذکر مونږ نازل کړی دی او یقینا مونږ د دې حفاظت کوونکي یو. او دا ذکر قرآن چې دلته کې وایي ونې ته مهیمن وایي. تو قرآن صفت کی مهیمن راضی. وانزلنا الیک الکتاب بالحق.
مونږ تا ته قرآن نازل کړی دی، کتاب نازل کړی دی حق سره، مصدقا لما بین یدیه د مخکنو کتابونو تصدیق کوونکی دی، ومهیمنا علیه او د هغې د مضمون نگرانی کوونکی دی. دا قرآن مجید صفت دی چې قرآن مجید د مخکنو کتابونو نگران دی. د دې جملې ساده الفاظو کې څه مطلب دی؟ ساده الفاظو کې د دې دا مطلب دی چې اگر چې هغه کتابونه الله ته منسوب دي، تورات، زبور او انجیل، او بېشک څه زمانه کې دا صحیح د الله کتابونه و چې کله دی کې تحریف نه وشوی، اوس به څه پته لګېږي چې دی کم مضمون صحیح دی او کم صحیح نه دی. خو د هغې لپاره قرآن مجید کسوټي ده، یعنی د سابقه آسمانی کتابونو دپاره اصل کسوټي د الله کتاب دی قرآن مجید. که په دې پوه شوي یې نو اوس په دې امځان پوهه کې چې قرآن مجید کله د سابقه آسمانی کتابونو کسوټي شوه، نو آیا د نن د کتابونو کسوټي به قرآني که ونی؟ دې خبره باندې سوچ کول پکار دی. نن که زما کتابی او که ستا کتابی او که د بل کتابی او که د بل کتابی، که د هرې فرقې کتابی، که کې یو داسې رائے وي، یو داسې فکر وي چې د قرآن مجید خلافي، نو هغه به د ایمان په زور رد کولی شي. دې ته ګناه نه وایي، دا د قرآن ذمہ داری ده چې دی به مهیمن وي، دی به نگرانی کوي. یو انسان د الله د کتاب خلاف خبره لیکلی، مثلا یو سړی دا وایي چې فلانکي سړي دا خبره کړې ده چې کله د چا نه څه شی رک شي که نه، یو شی رک شه د چا نه، نو دی د قبلې ته مخکې یو قدمه د مخکې لاړ شي، نو بیا د آواز وکړي یا علی بن حمدان اردد علی ضالتی، اے علی بن حمدانه زمانہ چې کوم شی رک شی دی نو ما ته واپس کړه. آواز به وکړي، چا ته به آواز وکړي؟ علی ابن حمدان ته. دا څوک و؟ دا یو صوفي بزرګ و، نیک سړی و، حاضر دی، اوس ژوندی دی؟ نه ژوندی دی او نه حاضر دی. یو سړی چې درته آواز کوي اردد علی ضالتی، زما رک شوی څیز ما ته واپس کا، بیا څنګه واپس کوي؟ او چې کله حاضر نه نو آواز اوري. او یو سړی بالفرض د پاکستان دی او پښتون دی، خو د مصر سړی و که نه، علي ابن حمدان مصري و چې ژوند دی او نه هله پښتو نه ورتله، پس د مرګ نه به هغه ته آواز څوک رسوي؟ دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی چې که موږ دلته کې اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید وایو، نو الله د هغه روح ته د هغې اجر رسوي. دا د هغه خصوصیت دی. آیا بل انسان هم داسې شته دی چې هغه ته زمونږ آواز رسي؟ او چې ورسېده نو آیا په خبره پوهېږي؟ او که پوه شي نو آیا په دې قادر دی چې هغه رک شوی څیز موږ ته واپس کړي؟ قرآن مجید نه ورته پوسئ. بس قرآن مجید خو فرمائی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. دا سړی نه څوک گمراه دی، بدترین گمراه هغه سړی دی چې هغه تکالیف وکړي د الله نه سوا، هغه چاته آواز کوي چې هغه نشي را رسېدی. دلته یې بوتان نه دي یاد کړي. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، من انسانانو ته وایي. د من استعمال ذوی العقول لپاره راځي. کله چې یو بني آدم لرې دی او بالخصوص مړ دی، تفسیر روح المانی راواخله او دغلته وګوره، هغه به وایي دې کې څوک مراد دي؟ دې کې اولیاء انبیاء مراد دي.
عیسی علیہ السلام مراد دی ځکه چې عیسی علیہ السلام هغه مقام کې دی چې د انسان آواز هغه نشي اورېدلی دی ځنه که څوک نیک بني آدمي بالفرض هغه ته آواز کوي نو خو جنتونو کې دی هغه ته ستا آواز څنګه ورسېد خدا فقہ یو کتاب کې لیکلی چې علی بن حمدان اردد علی ضالتی کم چې کم عقلی نای په فقه راچل شي کنځلې به شروع کړي دا فقها داسې دي دا ټول خره دي نعوذ بالله من ذلک د دې مثال د هغې نالایق سړي چې غل نشي معلومولی روانې یو سړی وکړي نو ټول ته کنځلې شروع کړي دا نالایق دی دا سړی فقهاو ته کنځلې مه کوئ الفقه فی الدین د دین سمجھ دا خود الله نعمت دی فقه کتاب ته نه وایي زما او ستا رایې ته هم نه وایي فقه د دین سمجھ ته وایي د دین پوهې ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا معاویه باره کې څه فرمایلو الله فقهه فی الدین دله د دین سمجھ ورکړي د دین پوهې ورله ورکړي قرآن مجید ہم فرمائی احادیثوں کے مرادی من یرد اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین تو چا په باره کې چې الله د خیر فیصلو کی هغه ته د دین پوهه ورکړي فقه کتاب ته نه وایي فقه د دین سمجھ ته وایي یو سړي غلطي وکړله فقیه نو خلک په فقهاو پورې ونښلي دا کومه غلطوب مه کوئ دا شامی کې دا عبارت لیکلی مفتیان کرام چې کوم دی په شامی حوالې ورکوي د هغې نه فتوې ورکوي لیکن دا چا ونه وی چې دا عبارت دی کې دخیل دی دا چا داخل کړی دی په دې کې ځکه دا کفري عقیده ده علامه شامی کافر نه و مسلمان و پخوا به کتابونو کې دا قسم مداخلت ډېر کېده تورات زبور کې چې شوي دي انجیل کې چې شوي دي نو د شامی کتاب دو آسمانی صحیفه خو نه چاہیے کہ بند کېږي د مسلمانانو کار دغه موږ چې کوم استادان نه سبق ویلی دی هغې موږ ته دا ادب ښودلی چې یو سړی نیک وي هغه ته د یو غلطې خبرې نسبت وشي نو ته ووایه چې دا دس من البغات دا باغیانو د هغې دسیسه کاري ده هغې په کتاب کې دننه دا کار کړی دی عبدالرزاق یو ډېر لوی محدث دی مصنف د هغه مشهور دی ثقه راوي دی لیکن د هغه حیثیت محدثین لږ غورځېدلې مني دا ډېر لوی محدث دی ولې ضعیف ګڼي وجه دا دی چې د هغه یو خری و او د ده په کتابونو کې به هغه د ځان نه دخل کو هغه بیچاره فارغ نه و چې کتاب خپل بار بار چک کولی په دې وجه د محدث عبدالرزاق مرتبه راوغورځېده دا ډېر لوی سړی دی د امام بخاري کتاب یا د نور صحاح کتابونه وګوره په هغې کې د هغه بې شمېره روایت دی خلک کم عقلتوب نه کوي کم کتاب کې کمه غلطي ده نو خلک غلطۍ ووایي چې دې کې دا غلطي ده ته دې اصلاح پکار ده دوه قسمه خلق شي څوک د هغې نه انکار شروع کړي او څوک بیا هغه ثابتوي چې دی ټکي لیکلي فقیر دی ټکي نه یې لیکلي قرآن مهیمن دی قرآن وایي الله نه سوا چې څوک پرېږدي بل څوک الله یې پرېښود او بل چا ته را مدد شوی نو د دې سړي نه لوی ګمراه بل څوک نشته دا ضال مضل دی قرآن مجید ته د دې وجې نه مهیمن وي دی د مخکني آسماني کتابونو حفاظت او نگرانی هم کوي او د موجوده او خلقو د کتابونو حفاظت به هم کوي کنن د چا رائے د قرآن خلاف ده هغه رائے قابل قبول نه ده نن که د چا رائے د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف ده نه قابل قبول نه ده د دې نه ښکته خلکو سره اختلاف ساتلی شي امام ابو حنیفه سره اختلاف ساتلی شي امام شافعي سره اختلاف ساتلی شي
تر دې چې صحابه کرامو انفرادي رائے سره هم اختلاف ساتلی شي ته صحابه کرامو اجماع سره اختلاف نشي ساتلی دا زه علمي خبره کوم قرآن سنت او اجماع دې سره اختلاف نشي ساتلی د دین اخته چې څومره خلق دی هغې سره اختلاف سړی ساتلی شي دلیل سره کنځلې ونه کوي سړی دلیل به ذکر کوي او د هغې په بنیاد به یا رائے قبلی یا به رائے پرېږدي قرآن مهیمن ولې دی په دې وجه باندې مهیمن دی چېرته ژوند و انشاءالله نه موږ به هغه مواضع وښیو ډېر شی چې هغې کې خلقو قرآن او حدیث پرېښی د بل چا آراو پورې نښتي دي قرآن دا دی مهیمن مهیمن علیه دا مخکنو ټولو کتابونو باندې مهیمن دی یو لوی سړی د هغه ته لوی ځوان وایي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه دا ډېر لوی ولی الله دی کتابونه موجود دي د پاکستانیانو چې چا سره مینه شي که نه نو د هغه په کتاب پابندي لګوي بیا د شیخ عبدالقادر جیلانی کتابونه دي پای پابندي ده چې دا به نشي لوستی سرکاري طور عجیبه ده د قول او فعل تضاد ده یو خوا د هغه په نوم د یو لسمې پی ورکوي روپۍ ورکوي اشرفۍ ورکوي او بل خوا د هغه تعلیمات نه پرېږدي خلکو ته آیا کتابونو کې یو کتاب دیتا الغنیه وی الغنیه لطالبی طریق الحق پای کې اصل کې د روافضو تاریخ لیکل دی چې دا څوک دي د کم ځای نه راوتل ننې کمې ډلې دي د دې عقاید څه دي د دې اعمال څه دي د دې اخلاق څه دي نو دا دوه فرقې دا رور او خور دي او دا یوې فرقې حکومت لاغي دا خپل خور د حفاظت لپاره د پیرانی پیر رحم الله په کتاب پابندي ولګوله دا ملک د زموږ دوغلی پالیسی دا یو خوا ورته رامدد شوی چې هغه امداد کولی شي د خپل کتاب هغه د حکومت د ولغې نه خلاص کړي لوی لوی خلقي ظلم وشي خلقو سره پیرانی پیر رحم الله چې کله وفات شو و دا یو وخت یو ظالم امیرو د سره نالګي وه هغه خلکو لېږل ورته ویل ته د لاش راوباسئ دجلۍ کې وغورځوئ نیکانو خلکو سره خلک دا چل کوي تاسو پته نه هلته خلک لړ شي یو قبر د هغې نه غیر چاپېرتو شي مونږ پیران پیر رحم الله ولیده یا د هغه قبر له لاړو د غریب خو قبر نشته دی دی وایي چې سړی سوچ کوي نه د قوم پته ورته ولګي دا څومره هوښیار دي او څومره دا د اولیاو منونکي دي یعنې دجلې ته بېعزتي کړی د هغه د لاش هغه یې دجلې ته غورځولی دی ختم شوی دی پای کې دا ولې د دې نور هېڅ وجه نه وه لیکن پیران پیر رحمه الله د شرک بدترین مخالف و او پیران پیر رحمه الله کې نه لګه څه کم عقل سړی مړه هغه لیکلي خپل یو کتاب الفتح الرباني کې حق الجميع بالکتاب والسنه ان وافقهما الا ارجعان هو هغه هم دغه رایه ده چې قرآن او سنت مهیمن دي هر شی به د دې په رڼا کې کدی شي محق کسوټی ده وایي حق الجميع بالکتاب والسنه هر یو چیز هر رائے د قرآن او سنت په کسوټی وګوره ان وافقهما که بالفرض د دې موافقي الا ارجعان هو ویخله کني پاتې شته پرېږده نو وارکې الله مهیمن دی پکار دی چې موږ خپل ځان الله ته وسپارو او ځان په دې پوهول غواړي چې زما هر عقیده هر عمل هر رائے هر وسوسه د هغې نه الله خبر دی
د قیامت پر ورځ که زما حساب کتاب شروع شي نو زما به څه جواب وي؟ د اسماء الهي کې دا د توحید مرقی اسماء الله الحسنہ دا د دې لپاره نه چې دا کار وکړو محبوب آپ کے قدموں میں او دا سلسله ووایا نو ستا په دنیا باندې بس غلبه حاصل شي، دا چل بکیږي دا چل بکیږي، ګپې مه لګوئ. یو څیز چې د الله رب العزت صفت دی نو په کار دا چې مسلمانان هغه صفت وپېژني. یو سړی تنهایی کې دی څه کوي؟ نو که دی المهیمن پیژني نو دی به چرې غلط کار ونه کوي. دی ولې دی په دې پوهېږي چې الله دغلته ما ته کتونکی دی، هغه زما نګهبان دی، هغه زما نګران دی، هغه به زما د دې په بنیاد باندې احتساب کوي. اسماء الله الحسنہ و د څه دپاره خلقو ته څه جوړ کړل؟ دومره ځله چې ووایي نو دی کې دکان کې برکت راځي، او دومره ځله چې ووایي نو بیا د انسان نارینه اولاد کېږي. ځانه لګیا دي د سیده عائشہ اولاد نه و، هغې له به نه ورتلل اسماء حسنہ نو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نارینه بچی بلوغ ته نه رسېدلی، هله به اسماء حسنہ نه ورتلل. د ځانه تجربې جوړي او خلقو ته هغه ښیي دا جي عامل دی، دا څنګه عامل دی؟ دا خو بد عامل دی، ناکار عامل دی. یو داسې عمل چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ښودلی، کوم ځای نه موږ ته معلومه شي چې د دې صفت دا د دې اسم دا صفت د دې خو عقیده توحید سره تعلق دی. خو د انسان بنیادی عقاید چې ترکه میں سم نه تر هغې پورې اسماء الله الحسنہ انسان له څه فایده نه ورکوي. البته چې انسان دا زده کي، دا زود کی، په دې عقیده وساتي، په دې عمل وکړي، دخل الجنه، دی به جنت ته ځي. د دې بل څه اجر نه دی ښودلی چې دکان به ښه چلېږي او خلک به عزت ډېر کوي او دا چل به کېږي دا چل به کېږي. د دې سره څه تعلق نشته. ټول قوم یې په دې مصائبو کې اخته کړی دی. نو بهرکیف الله المهیمن دی او دا کتاب مهیمن دی. پکار دا چې موږ د خپل رب نه ویریږو او هر رائے او هر قول او فعل باندې قرآن مهیمن کو، قرآن نگران کو. زمونږ دنیا هم ښیي انشاءالله، آخرت به هم ښیي. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر